السلام علیکم. زه یم شعیب، تاسو ګورئ ډاکټر ډیر احمد شعیب. نن به موږ خبره کوو بوک باره کې چې کم خلکو ته لوږه نه لګي او لوږه څه د وجې نه لګي، نو مختلف وجوهات کیدی شي. زیاتره هغه مریضان چې چا ټایفاید تیر کړی وي یا ملیریا تیرې کړې وي، مختلف داسې بیماریانې تیرې کړې وي یا اپریشن یې کړی وي، نو د هغې نه بعد چې کوم دی هغوی ته لوږه نه لګي. نو نن به زه تاسو ته په دې ویډیو کې ښیم چې هغه کوم شی دی چې موږ به استعمال کړو او زموږ ورسره چې کوم دی هغه معده روانه شي او لوږه ورسره زموږ ولګي او موږ خوراک شروع کړو. نو تاسو په بل سکرین باندې ګورئ، هم ما دغه شربتې ورکړي دي او زه تاسو ته ښیم ماشومان لپاره سپیشل چې کوم دی ټرایمټابال چې کوم شربت دی موږ سره دا استعمالولی شي. ورسره چې کوم دی مونسیګار هم استعمالولی شي. تاسو ګورئ مونسیګار چې کوم موږ سره دی دا هم دی کې ټیبلټ هم راتللی شي، هغه هم استعمالولی شي. زموږ چې کوم دی کله موږ داسې بیماري تېره کړو یا ټایفاید وي، ملیریا وي، نو هغې سره چې کوم زموږ د معده وي هغه اپسیټ شي، د هغې د وجې چې کوم دی بیا موږ له خوراک خوند نه راکوي او زړه ته هم څه کېږي نه. نو تاسو چې کوم دی ماشومانو لپاره چې کوم دی ټرایمټابال شربت راوالی، هغه د استعمالوي سهار ماښام چې کوم دی 2 ټیمه ورته ورکوئ. او ټرایمټابال کې دا یي چې دې کې ملټي ویټامنز هم دي. که یو ماشوم کمزوری وي نو هغه هم چې کوم دی ورسره وده هم کولی شي، صحت به هم ورسره ښه وي، بل چې لوږه به ورسره لګي نو خوراک به کوي نو صحت به ورسره ښه کېږي ورځ له ورځه. که چېرې زمونږ څونه هم غټ دي، مطلب زنانه دي یا سړي دي، هغوی هم اکثر له دا ګیله کوي چې یاره زما زړه ته څه کېږي نه او څه وکړم او څه وخورم او ډېر شیونه مې استعمال کړه خو څه فرق نه راځي. نو تاسو چې کوم دی مونسیګار کې چې کوم دی دې کې ټیبلټ هم راتلي، نو تاسو هغه استعمال کړئ، هغه هم ډېر بهترین کار کوي. او ورسره چې کوم دی تاسو چې کوم دی د معدې ګولۍ هم استعمالوئ، ستاسو کومه معده وي هغه هم ورسره روانه شي. مونسیګار چې کوم دی تاسو یوز کوئ نو 2 ګنټې چې کوم دی مخکې د روټۍ نه استعمالوئ، تاسو ته به لوږه لګي نو بیا به خوراک ښه کوئ. خداحافظ. دغه رنګې ویډیوګانو لپاره زموږ د یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ، فالو کړئ، شیر کړئ. تھینک یو.